که چا له خوب نه ورځي نو ده له پکار چې دی د قرآن مجید دا 3 آیاتونه ووایي نو انشاءالله ښه جوور خوب به الله پاک ورولي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به خوند او مزې د اخلئ. محترمو نن چې کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده. که تاسو حال کې په دنیا کې هر قسمه خلک راوسیږي، بعضې خلک داسې وي چې هغوی ټوله ورځ ګوډ وکړي، ټوله ورځ چارې وکړي، بیا د سپیدار لاندې وده شي یا د توت لاندې وده شي یا د بلې ونې لاندې وده شي. دومره ښایسته خوب ولې ورځي دومره چې اړو پته مو ته ونه لګي. کله کله ماسپښین وده شي، مازدیګر هم راپانه شي، ماښام چې څه نه څه یخني وشي نو بیا راپاسي. نو بعضې خلک داسې وي چې د شپې هغوی د دنیا ګولې وخوري، هغوی بیا مو له سکون نه میلاویږي، بیا هم هغوی له خوب نه ورځي، بیا هم پریشانه وي، په ټینشن کې وي چې دا څه چل وکړو، څه داسې وکړو چې موږ له خوب راشي، ښه جوور خوب راشي راله. نو د جوور خوب دپاره زه تاسو ته نن ډیره زیاته قیمتي وظیفه وایم او دا د قرآن مجید آیاتونه دي. نو ترتیب د وظیفې به دا وي چې موږ به ښي لاس دا په سر باندې کیدو او 2 پیرې به د آیات مبارکې ووایو. فضربنا علی آذانهم فی الکهف، فضربنا علی آذانهم فی الکهف. نو دا به موږ 2 پیرې ووایو، بیا به د هغې نه بعد په لاسونو باندې دم کړو. دغه لاسونه به په سر باندې، مخ باندې، پوره جسم باندې دا راکاږو. دویم آیت مبارکه دا ده که یو سړي د خوب نه ورځي هغه له پکار دی چې په سر باندې لاس کیږدي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو دا آیت دی وایي نو انشاءالله ښه جوور خوب به ورشي. که بیا هم چېرته خوب نه ورځي وله نو داسې به وکړئ چې په سر باندې به لاس کیږدي. دریم آیت به ووایي تحسبهم ایقاظا وهم رقود، تحسبهم ایقاظا وهم رقود. نو دا آیت به 2 پیرې ووایي نو انشاءالله العزیز دومره جوور خوب به ورشي. او که تاسو دا وظیفه چاته ښودلې وي نو تاسو ته به دعاګانې کوي. د دې وظیفې ټولو ته اجازت دی. څونه چې وظایف دي او زما د چینل دی نو څونه کسان یې ګوري، څونه کسان یې اوري، څونه کسان پې عمل کوي، څونه کسان یې بل چاته وي نو انشاءالله العزیز ټولو خلکو ته د دې اجازه شته دی. الله پاک دې تاسو ټول ډیر زیات خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.